طریقه زما سره وشوه دا طریقه کار چې دی دا نه و پکار ما په ژوند کې داسې ژوند نه دي غوښتي زما اختلاف صرف په طریقه کار دی د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي نائب صدر حسین شاه خان یوسفزی د قومي اسمبلۍ حلقه ان7 او خیبر پښتونخوا اسمبلۍ حلقه PK15 ادینزي دپاره خپل کاغذات نامزدګي جمع کړي دي چکدره کې د حلقه PK15 دپاره ریټرننګ افیسر په دفتر کې کاغذات نامزدګي جمع کولو په موقع د عوامي نېشنل پارټۍ ادینزي جنرال سیکرټري عبیدالرحمن تحصیل ادینزي چیرمین شپ پخوانی امیدوار عبداللطیف باچا په شمول ګڼ شمېر کارکنان موجود وو د پارټۍ د فیصلې نه برخلاف په آزاد حیثیت کې کاغذات نامزدګي جمع کولو په حق د حسین شاه خان یوسفزی وینا وه تاسو کاغذونه جمع کړل تاسو د NP چې کوم دی نو مرکزي نائب صدر یې دلته ټیکټ چې کوم دی هغه سینیټر زاهد خان ته میلاو دی نو آیا دا د پارټۍ له بغاوت نه دی د زړه د زوره چې کوم دی دا خبرې کومه مونږ ورکرز چې کوم دی ما په ژوند کې د ټیکټونو سیاست نه دی کړی ما په ژوند کې د عهدو سیاست نه دی کړی ما د وزارتونو د مرتبو سیاست زه سیاسي کارکون یم سیاسي ورک مې کړی دی دلته چې دا کومه کیسه وشوه زما نه په ټیکټ اختلاف شته نه مې په ودرېدو اختلاف شته ټول زما ملګري دي ټول مې د پارټۍ ملګري دي ټول مې معتبر دي ټول مې مشران دي ټول مې کشران دي زما اختلاف په دې دی چې دا کوم طریقه زما سره وشوه دا طریقه کار چې دی دا نه و پکار یو سیاسي ورکر سره داسې قسمه رویه چې ده یا داسې قسمه کار ځکه چې زموږ آیین دا نه وایي زموږ منشور دا نه وایي زموږ پروګرام د پارټۍ دا نه وایي نو زه صرف په دې یو خبره او دویمه خبره دا کوم چې زموږ د پارټۍ خپلې ادارې دي او هغه ادارو کې فیصلې کېږي او هغه ادارې بیا هغه فیصلې عملي کېږي که ما ته د یو ډېر کشر ملګري په خولم دا سوال جواب شوی دی په کشر ملګري ما ټول عمر کړي ما صدارتونه پرېښي دي ما عهدې پرېښي دي ما ټیکټونه ویدرال ستاسو په مخ کې ما څو ځله ویدرال کړی دی تاسو ټول د دې نه خبرې ویدرال مې کړی دی ما ټول عمر زه د پارټۍ او د ډسپلین پابند سړی یم او هغه ملګري چې زما سره د سټوډنټ لایف نه راواله تر ننې پورې دي ابه د دې خبرې ګواهي کوي چې ما په ژوند کې تاسو د ټولو نه زیات باخبره ما په ژوند کې داسې ژوند نه دي غوښتي زما اختلاف صرف په طریقه کار دی او طریقه کار چې کومې ادارې زما د پارټۍ دي په هغه حساب باندې زما سره نه ده شوی ما نه ټیکټ واپس شوی دی په سوشل میډیا باندې ټیکټ ما ته راکړی شوی دی په باضابطه باقاعده په آئیني لاره باندې ما صوبې ټیکټ ما دواړو ته اپلای کړی وه پارټۍ حکم و صوبې ټیکټ ټیک شو زما ورور دی هغه ته یې ورکړو ما گفت هم نه دی کړی بیا پارټۍ حکم وکړو چې ضمني الیکشن دی ضمني الیکشن ته ودرېږه د قومي اسمبلۍ چې کوم سیټونه د زموږ د MNA صاحب د خالي شو هغې کې ما ته حکم وشو ما ودرېدم بیا راته حکم وشو چې ویدرال وکړه بلکل زه پارټۍ د ډسپلین پابند دی ما بیا ویدرال وکړو بیا حکم وشو چې اوس به بیا په جنرال الیکشن کې تا ته موږ قومي اسمبلي درکوو ما حکم تعمیل وکړو بلکل جی بیا د هغې نه پس ته پکې په منځ کې 6 او 7 والا مسله راله بیا د هغې نه پس ته بیا فیصله وشوه نو د دې فیصلې نه پس ته ما ته باضابطه تر اوسه پورې دا زه ډېر په افسوس سره دا خبره کوم باضابطه څه دغه نه په سوشل میډیا زه د غره نه را روان یم نو د هغه ټانګو باغ د غره نه د کمپین نه او ماښام د ملګرو ټلیفونونه وکړه چې خبرو چلېد چې ټیکټ یې زاهد خان له ورکړو خو دا یې ونه وایي چې د حسین شاه پکې څه مستقبل دی د ده سره هم څه وکړه او تر ننې پورې تقریبا میاشت برابرېږي ما څه د مستقبل څه پارټۍ ما ته کوم څه فیصله څه خبره څه وانه وروله نه په ټیکټ خفه یم ما په دې پارټۍ کې ټول عمر ما ته ځان زار شه زما ته بچي اولاد زار شه زه په ټیکټونو سیاست نه کوم زه په عهدو سیاست نه کوم زه د دې ولس خدمت کوم نن هم زه راته دا یقیني خبره کوم چې دا څومره ورکرز چې دي د لدیر د NS7 او د دې زموږ د دې صوبایي حلقې چې څومره ورکرز دي ما اوس ساین وکړو تاسو د مخکې مې ساین وکړو زه د دې یو څیز چې کوم دی دا ما نه دی کتلی د ټولو ملګرو زه نن هم دا وایم چې د عوامي نېشنل پارټۍ زما د پارټۍ زما د ګوند چې دا کومې فیصلې شوي دي دلته
نو په دې کې خیر دا دی چې موږ د ملګري چې کوم دی د دې تدارک وکړو یو سړی به ځي پارټي پرېږدم تاسو د آیا ټوله ستاسو د مخې شوه زه چا پسې خبرې نه کوم او په ژوند کې او خصوصا د خپلو ملګرو خلاف خو مې په ژوند کې نه دی کړي نو یوه پارټي نو نامنظور نو هغې وانغس نو بلې پارټۍ نو وانغس نو بلې پارټۍ نو وانغس بیا پریس کانفرنس ته 3 پیرې تاسو میډیا والا خبرې ټایمونه دغه شو او بیا هغه ته چې کوم دی دغه ورکړو ټیک ده بیا به مې ماته ویلي ما به په خپله باندې د دې ملګرو سره بلکل توفتن وړی وی ما به وله کړی باعزته لاره خو به مې وکړه ما آنریبل ایگزیکټیو ماله رانه کړو ما له داسې باعزته لاره رانه کړه د دې وجې نه زه نه دې ملګرو دا مجبوري ده ټولو ملګرو ما اوس ساین کړه پام مې اوس ساین کړه او د دې زور دی ما ته پته لګي چې څومره زور به ماله راکړي دې نه وړاندې حسین شاه خان یوسفزی د ګڼ شمېر کارکنانو په جلوس کې چکدره عدالت ته راوستی شو چېرته چې کارکنانو د ده په حق کې چغې وویستې ټیکټ ورکړی و چې وروستو واپس اخیستی او پخواني سنیټر زاهد خان ته ورکړی شوی دی. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوزدر.